سودن په منځني مونځ کې. اوس دا د وقوموا لله قانتين او ادریږي الله ته په عاجزۍ سره. الله وی د ټولو مونځونو پابندي کوي، خو خصوصا چې کوم دی نو څه د منځني مونځ پابندي کوي. نو دغه اختلاف د روایت په کې ګڼ دي، خو راجحه خبره دا ده چې دا د مازیګر مونځ دی او د مازیګر د مونځ څه دی، دا منځنی مونځ دی کنه. سهار او ماسپښین دې مخکې او بیا چې کوم دی د ماښام او د ماسخوتن هغه دی بس. نو دا دویمه وجه دا ده مولانا صاحب چې دا ټیم حفاظت ځکه دی، ولې د نور حفاظت نه دی پکار، نه د دې وجه ځکه چې یو خدا حفاظت د دې ځکه کوي چې دا ټیم د شغل مازیګرین دا د لوبو د ټوکو او د کرکټو او دغه شغل دی. نو لہذا خلک په شغل کې نو شغل باندې هو توجه ډېرې کړه، نو باغې کې د مونځ پاتې شي څه کېږي مونځ ته پاتې کېږي. لکه خامخا چې بیرته وځي او کرکټ کې لګی نو که طالب او په درېیمه څلورمه درجه کې ولې د مازدیګر لمانځله بیا نه راځي، د ماښام لمانځله راځي صحیح، او په مدرسه کې بیا د مازدیګري مونځ نه کېږي. نو دا ولې دا شغل ټیم دی، نو الله سوی حفاظت یې کوي. او دویم دا مولانا صاحب چې د مازدیګري په دې مانځه ټیم کې د ورځې فرشتې چې کوم دی نو داسې کېږي دا چوټي کېږي، او د ماښام د شپې فرشتې چې کوم دی نو داسې هغې راځي. نو چې هغې راځي او دا ځي او دغه ټیم کې دا وخت د مازدیګر د مانځه ټیم وي، نو ګوره ورته ستا عمل به د ورځې فرشتې هم ولیږي او د شپې فرشتې به هم ولیږي. نو ځکه الله جل جلاله څه وایي حافظوا علی الصلوات، تاسو چې کوم دی حفاظت کوئ علی صلات الوسطی على الصلوات والصلاة الوسطى، د چا د مازدیګري د مانځه ښه منځني مونځ. وقوموا لله قانتين او ادریږئ الله ته څه قانتين په عاجزۍ سره، څه سره په عاجزۍ سره ودرېږي، ښه تکبر سره به نه ودرېږي، ښه څه عجز به کې الله ته چې کوم دی ودرېږي نو په عاجزۍ سره ودرېږه. فإن خفتم بس که چېرې تاسو